الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم الله فيدينون لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها أو ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شريف. اللهم صل على محمد. پنځویشتم تاریخ د ربیع الثانی 1445 هجری دا. موجودہ حالات د دنیا، موجودہ انقلابات د دنیا یو طرف تا روان دی چاغی تا پا تاریخ کی او د احادیثو پا کتابونو کی ملحمت العظما ویلیشی. دا نننے بیان دیر اهم بیان دے، دا د زړه په غوږونو واورئ. دنیا کی ڈلبندی شروع دا. رکن سازی آغاز شروع دا. یو طرف تا د امام مہدی علیہ السلام او د حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وعلا نبینا افضل الصلوات والتسلیمات ڈل تیاری گی. بل طرف تا د دجال ملگری آغی صف بندی شروع کرے دا. او دا هغی تیارے هغا شروع دے. دا دو ڈلی دی، یو دا دجال ڈل دا او بلا دا امام
مهدی او د عیسی علیه السلام ډله ده. د دجال مقابله کوونکی به څوک وي؟ احادیثو کې راځي چې دا به د خراسان کبیر خلق وي. دی سره به لاسونو کې تورې یا تورې او سپینې جانډې به وي. خراسانی کبیر کم یو دی؟ د افغانستان او د پاکستان د غرونو دا باونډري چې دا دی ته خراسانی کبیر وای، چې دا زمونږ د پښتنو سیمه ده. په دې کې د افغانستان د خوست صوبه داخله نه ده، پکې نشته، او د ایران خراسان پکې داخل دی. یعنی دا مطلب شو چې د دجال مقابله کوونکی دا پړومبي صف کې پښتانه دي. سبحان الله، د پښتنو ډیر عزت دی. ګورخه یو خو مونږه پښتانه من حیث القوم مسلمانان یو، زمون قوم مسلمان دی. دویم دا وره که پښتنو کې الله پیغمبر نه دی را لېږلی، نو پښتنو چرته د پیغمبر دشمنی او مقابله نه ده کړې، پیغمبر یې نه دی وژنلی. څوک وایي دا د خالد ابن ولید رضی الله عنه اولاد دی، څوک وایي دا د بنی اسرائیل اولاد دی، خدا ظنیات دی. حقیقت دا دی چې پښتانه دا د افغان اولاد دی، او افغان د حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام وزیر خارجه دی. او بیا چې کله د نسب ګوره نو دا بتا تا قندهار کې ملاویږي. نو بہرحال تاریخی گفتگو میں مقصد نہ رہا. ابو داود شریف کی حدیث دے صحابہ کرام تر کابل پورے راغلی دی. نو مونگا پختانا من حیث القوم مسلمانان یو، او دا دجال مقابلہ کا ان کی ڈنبی صف کے دا پختان لی. نبی علیہ السلام فرمائے لیو چھے ہر یو پیغمبر اخپل امت دا دجال دا عظیم فتنی نا یارو لے رے. زم تاسو دا دجال دا عظیم فتنی نا یارو ما کز جوندیو ما او دجال رالو زب مقابلہ کو ما تاسو بیغمو سے او کزنو ما نو بیا اللہ رب کریم نگہبان دے او تاسو که د دجال د فتنې نه ځان ساتل غواړئ نو تاسو د سوره کهف اولنی حصہ ور باندې وایي. څه مطلب؟ یعنی د قرآن والا قرآن سره صاحب قرآن سره وفا کونکے د دجال د فتنې نه بچ کیدونکے دی. د چا نسبت چې قرآن سره د وفا دی اب د دجال د فتنې نه بچوي. او دا ووري دا مونږه په فخر باندې وایو د صحابه کرامو د دور نرستو د قرآن لوی خدمت چې شوی دی هغه د پښتنو په سیمه باندې شوی دی. او د صحابه کرامو نه ورستو د قرآن کریم لوی درس دنیا چې لیدلی دی ازمون د پښتنو سیمې په دارالقرآن پنځپیر ثوابه کې دی چې بیق وخت
زرګونه خلق باغی کی شریک وی دنیا داسې بل درس لا نه دی لیدلی د قرآن کریم الحمدلله الحمدلله بهرحال دا حالات د دنیا روان دي صف بندی آغا شروع دا استاقو قدا کتا د دجال په صف بندی کی ځان راوستل غواړي او که د مهدی او د عیسی علیہ السلام په صف کې ځان راوستل غواړي دا ستا پورې مرضی ده مهدی بارکی اگرچہ احادیث متواترہ او مشہور احادیث نشتا خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام د نزول ببارک احادیث متواترہ کم از کم مشہور احادیث اور روایتو نشتا او ز فتوہ نہ لگو خدا ویما چه کم خلق د عیسی علیہ السلام د دنیا ته دراتلو نه منکر دی کم از کم دا د احادیثو نه منکر الله وی و انه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم یو معنا د قیامت علم دے بلا معنا علم دے د قیامت عیسیٰ علیہ السلام نخد د قیامت حدیث کے راضی ینزل فیکم عیسی بن مریم حکما صالحا عیسیٰ علیہ السلام برازی د صادق المصدوق خبر دا کل برازی د مہدی پا دور کی مہدی سوک دے مہدی خپل نامه دا محمد د پلار نامه دا عبدالله د مور نامه دا آمنه دا به مدینه منوره کی پیدا کیگی د عربو دیو بادشاہ په مرگ باندې با اختلاف راشی جگڑ براشی خلق با د اختلاف د ختمولو د پارا د مهدی په تلاش کی شي مهدی په ځان پوي شي ابد مدینه نا مکی ته هجرت کی چې مکی ته لاړ شي پاغه شپه باندې با سپوږمې تندر نیوي ورځې با نور باندې تندر راځي یا به تندر نیوي او دې به طواف کوي طواف دوران کې به خلق رونی وي بعض روایتو کې راځي غیبی آواز بوشی چه اید اللہ بندگانو دا خلیفہ دا اللہ دے پزمکا خلق بے خپل مشر کی او دا جہاد اعلان بو کی او بیا اللہ اللہ مقابلہ بکی تردے دور پورے چه عیسیٰ علیہ السلام آغا دمشقی مشرقی منارہ باب لد کی راکوشی نو اب جماعت تراشی د سحر مانزو ٹیم بے اقامت بشوی تکبیر بلا نوی شوی او مہدی با د امامت پا مسئلہ باندے اولاڑوی عیسیٰ علیہ السلام براشی آغا با ادبن مسئلہ پریدے عیسیٰ علیہ السلام مورتی مسئلہ بانے ادرے گا اے پا مسئلہ بانے با مہدی ادرے گی عیسیٰ علیہ السلام با دا پسی جمعو کی اقتدابو کی وائے زمون پیغمبر امام الانبیاء دے دا پیغمبرانو امام دے دا دین بڑھ کر لارشا دا پیغمبر با ولی امام الانبیاء نوی چے داغا امتی امام النبی دے سبحان اللہ امام النبی دے بہرحال بیا با عیسیٰ علیہ السلام تا مشری ملاوشی آغا با د فتنو سرکوبی شروع کی د فتنو سرکوبی با شروع شی
مقابله بکیږي. روایتو کې راځي سختی بوي، وی چې یو سړی سل زامن وی کنا نو پدې جنگ کې با 99 بیلی یو بچ کی. بعض روایتو کې راځي چې زر زامن وی نو 999 بمری او یو بچ کیږي. دومره قتل عام بکیږي. خبر یې اوس قتل عام شروع لري کنه شروع روسیانو کنا روسیانو اغیبا سڑے اویشتو شہید بشو نو طالب مڑے درکو تاب جنازو کڑلا کفن دفن بدیو. امریکانیان رالل نو اغی یو گوتا ترکیو کڑلا نو هاگا بمونه در بانی رو غرزولا چه غوخ مورا غنده کڑے داسی رکنه لاشون ورک شو غوخ مورا غنده کڑلے آمو تابوتونو کې واچولی او خخې موکړي. اوس دینه بعد را باندې د چینایانو نمبر را روان دی. ځکه اکثره مفسرین وایي چې دا یاجوج او ماجوج دا چینایان دي. دی بر سره څه کوي؟ دی تاله غوښې هم نه درکوي، دی به دې وجني او غوښې به دې کټوۍ کې اچوي او خوري به یې. د دې مقابله نه کېږي. د دې مقابله حدیث کې راځي د لویو تنو والا سټونو والا مرغان با الله رولیږي او دا چې کله الله په وبا باندې غر کی هغې به اوچت کی او یو به ایسي. د دې مقابله انسان بیا نشي کولی. وهم من کل حدب ینسلون قرآن وایي. بهرحال دا حالات د دنیا روان دي. مونږ او تاسو له څه پکار دي؟ مونږ او تاسو له لاره د قرآن، لاره د ایمان، کره ایمان پکار ده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولا إكراه في الدين زور زبردستی پچابانی دین کے نشتا. قد تبین الرشد من الغی اللہ وی دولار میں درتا خکار کڑی دی علم نجعل له عینین ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله وی دولاری دی ایت پدی لاری کی اختیار مندے کد حق لارا خوخے کد باطل لارا خوخے وورا دلاری پا خوخیدو کی اختیار استاد خو منزل تا رسیدو کی بیاستا اختیار نشتا. دانا چتوا د باطل لار اختیار کی حق تب ورسی گی نانا. یو سڑے وی کنا چه زو اسلام آباد تا زما او روان تورخم دے دے بے اسلام آباد تا ورسی لکه د اسلام آباد لاره دی خوا ده. ته د باطل په لار باندې روانې د ګمراهۍ په لار باندې روانې نو ته حق ته نشې رسېدی. الله وی قد تبین الرشد من الغی. الله وی لارې مې درته ښکاره کړي ګوره ستا خوښه ده سب بندي شروع ده رکن سازی دا شروع دا ستا خوخه دا که د عیسی علیہ السلام په ډله کې ځان راولې
او که د دجال په ډله کې ځان راولې اختیار ستاره ښه خو که د دجال په ډله کې ځان راوستو نو بیا د کامیابۍ تلاشونو کې ګوره بیا کامیابي نشته اوس ستا خوښه ده او د عیسی علیه السلام توجه را کنه د عیسی علیه السلام د ډلې د پاره کره ایمان پکار دی فوج کې چې کله بړتی کیږي کنه فوج دی پولیس دی اف سی دا وغیرہ کنه کله چې هغه کې بړتی کیږي دا هغه د پاره خپل اصول دي کنه دومره به تعلیم وي صحیح را کنه دومره واستاد باډې هایټ وي دومره به د سینې پلانواله وي داسې به صحت وي شرطونه دي کنه دا یونیفارم بوي دا بوي هر شي د پاره خپل شرطونه دي نو د عیسی علیه السلام په ډله کې د بړته د پاره خپل شرطونه دي ګوره دا د لون خور خیرات نه لري چې زو ته ورته لاس وینځو بس کینو دی ورته نا صبغت الله ومن احسن من الله صبغا صبغت الله درې معنی دي سو کوئی صبغو صبغت الله زان رنگ کے پرنگ د دین د اللہ یا بعض علماء وی الزمو دین اللہ دا اللہ دین پر زان جخ کا یا چادا مانا کڑی دا تخلقو بے اخلاق اللہ کم اخلاق چی اللہ مونگ نغواری غزان کرا ولا صبغت اللہ داسی شکل و داسی لباس جوڑ کا چت پلار بانی روانی آستا لباس تا خلق گوری وغت اللہ را یاد شی صبغت اللہ دا دیرہ گرانا دا تخونن پلارے د فرنگیانو باندې رواني اغا فرنگیان چاغا زما استاد معصوم فلسطینیانو وینتوي ستا غخو زما ورورا کون دې ستا سترګېړن دې ته اغا ویني د شهیدانو د زخمیانو د فلسطینیانو نویني ته دا کندو رندو یتیمانو جڑاگانی ناوری ظالمانو تو سم لگیا یو د فرنگی تقلید د شروع کرے دے ته ځانته مسلمان وی د مسلمان مور غی کلو بیدلې د مسلمان مور پیدس کلی دی غوکې درته د اسلام ناره لګېدلې دا اذان اقامت درته شوی دی او پدې تم باندې می چې مړ شو مانو مسلمانان به می جنازو کې خو افسوس داده چې دایره د اسلام کې او تقلید د فرنگی شروع کړي د دایره اسلام کې پاکستان کې سقاوي تلاړ شي قسم په الله تاسو نه تاسو کوما کله شکلونه د انګریزانو دي او کله شکل زما د محمد رسول الله دی لم يخلق الرحمن مثل محمد وحقك الا يخلق افلت شموس الاولين وشمسنا ابدا الى افق العلا لا تغرب اے مسلمانانو لک توجہ د دې ګری د پارا
د دې ګیرې د پاره دا ټول حدیث پرېږې دا ټول فضیلتونه پرېږې دا ټول خبرې پرېږې دې ګیرې د پاره دا یو خبره دا ډېره لوی او زوروره خبره ده چې کائنات کې انسانانو کې ښکلی مخ د محمد رسول الله او د هغه د مخ ښکلا چې د هغه ګیره وه. سبحان الله. دې نه لویه خبره بله شته؟ زما د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ښکلې ګیره وه، ښکلې ګیره وه. تاله شرم نه راځي؟ تاله شرم نه راځي ځان ته مسلمان او زما د پیغمبر په چهرې جوړولو درته ځان بدې ښکاري؟ د انګریز غونتې تقلید، د یهودیانو صهیونیانو غونتې تقلید باندې درته ځان ښه ښکاري؟ ولې قیامت نه منې، قبر نه منې؟ هسې تاسو نه تپوس کومه چې دنیا کې زما پیغمبر چا نه مخ اړولی دی، قیامت کې به ترې نه مخ اړی که نه بړی؟ دنیا کې چا نه مخ اړولی و چې ګیره یې خریلې وه، هغه نه یې مخ اړولی و که نه یې اړولی؟ خیرې م ورته کړې ویلکما من امرکما بهذا. د الله بنده ته کوم خوا روان تا ته ځان د یهودیانو د فرنګیانو په تقلید ښه ښکاري؟ صبغة الله. الله وی ځان زما د دین په رنګ باندې رنګ کوي. ومن احسن من الله صبغة. الله وی ما چې کم رنگ د دین را لېږلی دی دی نه ښکلی رنگ په دنیا کې نشته. زما د پیغمبر غوندې ښکلی شکل په دنیا کې د چا؟ ویم درته د جبریل علیه السلام خوندوره خبره. حسان رضی الله عنه وی احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء. پیغمبر ستا غوندې ښکلی انسان نه ما لیدلی دی نه مور نه پیدا دی. جبریل راځي علیه السلام، اے حسان تا څه لیدلی دي؟ تا خو یمن لیدلی دی، طایب به دي لیدلی، مکه دي لیدلی، مدینه دي لیدلی، دا جده به دي لیدلی، تا نور څه لیدلی دي؟ ما جبریل نه تپوس وکړه ما ډېر څه لیدلی دي. سبحان الله. اے جبریل وایا. جبریل وی قلبت مشارق الارض ومغاربها. زه به یې داسې معنا وکړم. جبریل علیہ السلام وی چې کله الله جل جلاله فرشتو تا حکم کو چې بابا آدم ته سجده وکړي، دا جلوم ما جبریل لیدلی وه، ما هغه جلوم لیدلی وه چې نوح علیہ السلام کشته ډریور او ملاح دی او د چپو د دریاب کې کشته چلی دا مې م لیدلی وه. ما موسی علیہ السلام کوهی تور کې الله سره پر راز باندې ملیدلو. ما حضرت ابراهیم علیہ السلام داغه جلوه می هور کې ملیدلې وا د نمرودا. ما حضرت یوسف علیہ السلام جلوه کوهی کې ملیدلې وا او د مصر تخت او تاج باندې چې ناستو او خپل مور پلار ورونو ورته سجده کوله، دا جلوه می ملیدلې ده. ما د عیسی علیہ السلام جلوم لیدلی وا چې د فرشتو په نورانی وزرو د اسمان سیل کولو. خو لم ار قط اشرف اجمل احسن من محمد. اے پیغمبره د دې ټولو ښکلا نه ستا ښکلا لویه ده، داسې ښکلی انسان ما نه دی لیدلی. سبحان الله. دومره ښکلی او د هغه ښکلا د مخ په څه وه؟ په ګیره باندې وه. صبغة الله. خبرانه بل خوا لاړه. ته یو خوا وې
یہودیان اللہ تباہ کے، فرنگیان اللہ تباہ کے، او بل خوا دا هغه شکل دی جوړ کړی دی دا هغه تقلید کې داسې خو نه کیږي. روان د دجال په لار باندې او دعوت مهدی او د عیسی علیہ السلام د لارې کې نانا لاره دی غلطه ده. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ وی دولار دے زور نشتا، یو لارا دا دجال دا بل لارا دا رحمان دا ستا خوخ دا. اے لاری خوخیدو کی ستا اختیار دے، منزل کی ستا اختیار بیا نشتا. قد تبین الرشد من الغی. نبی علیہ السلام وی ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث دے، مسلم شریف کے مشتا، ترمیزی کے مشتا، زوالی الارض مشارقها و مغاربها. مال اللہ دا ازمکا دا سراغن نکڑا، ما انور خاتم ولیدو، ما انور پریواتم ولیدلو. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مِلْكَهَا. او زما امت دا بردے حکمرانے تا رسیگی، دا دے حکمرانے تا اقتدار تا بزما امت رسیگی. لازمکا ما تا اللہ را سرا مخامخ کا ما پکیولی دو چی زما امت برسیگی. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ والابیض. او مال اللہ دو خزانے را کے سری او سپینا، سر او سپینا خزانہ. سو کوئی سونا او چاندی، سو کوئی قیصر او کسرا، سو کوئی زنگلون و خزانے او دا آبادو، سو کوئی دا اوچے خزانے او دلندے خزانے. وی دا اللہ مال را کے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي. ما دا ربنا دو سوالونا اکڑل. یو سوال میں داو کو اے ربا زما امت دا قحط سالینا غرق نکے، اللہ را لدا سوالم قبول کو. خواہ دولگی نبا نمرو، دولگی نبا نمرو. نبی وی ما تا سوالو کو اللہ زما امت پا قحط سالے بانے غرق نکے، اللہ میں دا سوالم قبول کو. دویم سوال میں کو اے ربا، اے ربا زما امت دی بانے ظالم مسلط کے چی دی پا یوم ختم کی. ہاں کہ یو بل سر جگڑ شروع کی بیا پہ ظالم مسلط کی. اس منگا مسلمانانو دی یو بل گریوانونو تلاسا چولے دے. اے دور دے اتفاق دے، دور دے اتحاد دے. زه مړی ژوندي دي هغه وایي مړی مړی دي دا لانجې مې شروع کړي. د پسې مونځ کېږي او د پسې مونځ نه کېږي، دعا شته او دعا نشته، مړی اوري او مړی نه اوري، یو بل ګریوان ته ملا سچولی دی. داسې مه کوه، دا دور د اتفاق دی. قسم په الله، قسم په الله، قسم په الله که دې امت نن په شپه شپه کې اتحاد اتفاقو کو سبب دا اسرائیل او دا دی یو ملگرے بم نوی. امت کے اتفاق نشتا، امت کے اتحاد نشتا. مونگ سر اتفاق اتحاد خپلو کی دی یو بل گریوان تا ملاسا چولے دے. اللہ لبس جواب ورکو عزیزان، اس جواب نشتا دا اللہ پدر کے جواب نشتا. نشتا گورا زما عزت مندو یو سوچ خبر را د عیسی علیہ السلام او د مہدی په صف کې ځان راوستلو د پاره کره ایمان پکار دی. صحیح ده کنه؟ نیک اعمال پکار دی. تاسو ټول غواړئ چې د عیسی علیہ السلام او د مهدی په صف کې ځان راولئ، لاسونه پورته کوي، نه نښکته کوي، شرم هم نه درځي. د چا په مخ ګیره نشته هغه هم لاس اوچت کړي.
د چا په مخ چې ګیره نشته هغه هم لاس اوچت کو. تاله شرم نه راځي؟ هغه د ډمتوب شوقي دی چې عجیب کې موبایل ورسره ډمتوب نه ډک دی، هغه هم لاس اوچت کړی دی. هغه شپې چې ډمو ته تېره کړې ده او سندرو ته تېره کړې ده هغه هم لاس اوچت کو. هغه واده کې چې ډمان وي جړاګان ګډی هغه هم لاس اوچت کړی دی. تاله شرم نه راځي؟ د فوج بڑھتے کې داغه خپل اصول دي، شرایط دي. نو ولې د عیسی علیه السلام په لښکر کې بڑھتے دپاره شرایط نشته؟ مضبوط شرط ایمان دی، کره ایمان. زما ستا ایمان نه، زما ستا ایمان د تسبو دی، زما ستا ایمان د غټو نوړو دی. دا ایمان خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثرید. بس الله رب کریم بعض خلق جنگونو لا پیدا کړی دي، جنگونو لا کنه جهادونو لا قربانو لا پیدا کړی دي، لوګو لا تندو لا غاړه غټي غمونو لا ورزي. خلق الله للحروب رجالا ځوانانو کار دی. اوه مونږه یادای مونږه او تاسو ورجالا لقصعة وثرید. بعض خلق الله مونږ او تاسو غونتی خروس کوله پیدا کړی چې سپلیټ د پاکو مدینه او مکه د پاک کړه چې د جهاد نوم وانه لیږي. اسینا ګناګار بش. تا خونن جمعات کې لاس پورته کو چې زه د عیسی علیه السلام او د مهدي په صف کې ځان راوستل غواړم، خو لار دې ورله نه ده جوړه کړې. لاره ایمان دی، لاره مونځ دی، لاره روژه ده، لاره قرآن دی. هغه چا هم لاس پورته کو چې اوس جومات ته راننوت، هغه هم لاس پورته کو. د ده ایمان داو چې اذان وشو نو دی اوس رالو جومات ته، دی اوس راورسېد. یاره خیر دی جمعه ده که نه، اذان وشو ورېږه لا تقریر شروع دی. هلکه تقریر ختم شو نه لا دعا ده مړه ورېږه دعا شروع. هلکه دعا ختمه شو دویم اذان وشو زه ورېږه ځمه خطبه شروع ده. خطبې دوران کې غره غره لکه د سپي را منډې کې. نو بیا په سړک باندې صف اچولی دی، مصلی ولته ولاړ دی، په دې مونځ کېږي. دا بیا خپله سوچ وکړه. دیم بیا چې سلام وسرخوي ما خو نن د جمعې مونځ وکړو. دا جمعې مونځ نه دی، دا د جمعې مونځ نه و. په هفته کې دا یو ورځ او دا یو ټیم د اجتماعیت د مسلمانانو اهم هغې سره مطالبې ټوکې شروع کړلې. اوزګار وي، چوټي دی وه، یو کور کې نه چې خو جومات ته به راغلی وي که د الله او د رسول خبره به دې اورېدلې وه، صورت کهف به دې ویلی و، درود شریف به دې ویلی و. د دجال د فتنې نه به الله تا بچ کی. نه نه اے مسلمانانو، که ځان د دجال د فتنې نه بچ کول غواړئ نو جوماتونه آباد کئ، جومات آباد که، پنځه وخته مونځه، نیکانو علماو سره حق پرستو سره کینا پوی او قرآن لوقت ورکا، قرآن سره وفاو کا، قرآن لټیم ورکا. اے ملګرو مسلمانانو واورئ اوسم وقت شتا، چا تر اوسه قرآن نه دی ویلی، شروع کئ، شروع کئ، ښه شروع کئ، قرآن شروع کئ. اوی تر اوسه پورې تا د قرآن درس سره غداري کړې ده، توبه وباسه، راشه قرآن ته کښېنه. قسم په الله د فرشتو ماحول، د ایمان ماحول دی، د دعاګانو د قبلېدو ماحول دی. جومات کې به ناستې قرآن ته ګورې، جومات کې ناستې د علماو په صحبت کې یو خیر نه خیرونه خیرونه دي، خیرونه خیرونه دي. دا نیمه ګنټه ټیم شواروز کې قرآن لا والله که اسم دی دی وسم مونږه الله الله قرآن نه تخت. الله وی من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. الله وی چا چې زما کتاب نه مخ واړولو د قیامت په ورځ به یو لوی بوج د په ملا باندې پروتي. ستا خوښه
که دا بوج ته ځان ټینګولی شي. نو زما عزتمندو چا تر اوسه سبق نه دی ویلی د قرآن، سبق شروع کړئ او درس ته کښېنئ ښه په مینه. ماښام مانځه پسې دا نیمه ګنټه 25 منټه زمونږ درس وي، دې کې کښېنئ انشاءالله. دا یو دور را روان دی. ای وګوره د فلسطین د مسلمانانو وینه توی شوله، ماشومان جاړي، زمونږ هلته خویندې او میندې جاړي، سر سرتور شو، لوپټې سر نه پرېوتې. ها څومره ظلم دی، څومره ظلم دی. د ملبو د ډیرو لاندې مسلمانانو بچي پراته دي، هغه خوار ګرځي چې د کم ډیرې لاندې به زما بچی چې هغه راوچت کم او خښې کم. د خښېدو وخت نشته، ځای نشته. د حالات د مهدی علیه السلام د راتلو د پاره اوازونه کوي، د عیسی علیه السلام د نزول د پاره اوازونه کوي. او چې عیسی علیه السلام الله را کوز کی لوی کار وسو شي، یهودیان صیهونیان به یوازې پاتې کیږي. الله وی و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به دا عیسایان ټول مسلمانېږي. چې کله عیسی علیه السلام ژوندی الله را کوز کی که نه، عیسایان به وګوري نو ټول به کلمه وی مسلمانان بشي. یهودیان دا د صهیونیان د دجال لومبه صف دی به یوازې پاتې شي. الله رب کریم به مسلمان له دومره غلبه ورکي، دومره غلبه چې دا هر ونه، دا هر ګټو پیلر او کاڼې به آواز کوي، اے د الله بنده، اے د الله بنده، اے د الله بنده راشه، زما شاته دا یهودی پټ دی، دا سر کټ کا. داسې وخت به راشي یهود به زیر و زبر شي. ما چې کوم حدیث ویلو د مقداد ابن الاسود رضی الله عنه، آوی نبی علیہ السلام فرمایلیو لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. وی په مخ د ځمکه به یو کور داسې پاتې نشي، کاغه د خیمې کور دی، کاغه کچری، کاغه پوخ دی، کا زنګل دی، کاغه آباده ده، خو الله به د خپل دین پیغام دی ټولو ته ورسوي. بعز عزیز او ذل ذلیل. اے نن دا پیغام دنیا ته رسیدلی دی. انګریزانو یهودیانو میډیا جوړه کړله چې زاغې دا غلط نظریات، غلط عقاید مسلمانانو ته ورسیږي. مسلمانانو الټه کړه د هغې په جوړې شوي میډیا باندې، د هغې په جوړې شوي ټکنالوژۍ باندې نن زما د مسلمان آواز د یهودیانو کورونو کې گونج کوي. داسې ده که نه؟ نن زما د علماو بیانات د کافرانو، د یهودیانو، د عیسایانو، د غیر مسلمه کورونو ښځې بچو ته ورسېدل. الا ادخله الله کلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما يعزهم الله فیجعلهم من اهلها. څوک به الله عزتمن کي نو د دین والا به وګرځي. الله دې مونږ په دین باندې عزتمن کي، وای آمین. او یذلهم الله فیدینون لها، یا به الله ذلیل کی. الله دې مونږ او تاسو د ذلت نه وساتي. هغه یو ښځه وه که نه، یو ښځه وه، صحابو سره ښه کړي اوبه یې ورکړې وې. نو صحابه وه چې د هغه کلي د هغه ښځې په کلي تېرېدل نو سرونه به یې ټیټ کړه. اګر چې کافرانو سرونه به یې ټیټ کړله. ها هغه ښځه ډېره هوښیاره وه. د دې کلي نه بر او لاندې کلي ټول مسلمانانو فتح کړل، دې ته څه نه ویل، ځکه هغې ورسره ښه کړي وو څه وخت کې. هغه ښځه ډېره هوښیاره وه. هغه کلي والا یې راغونډ کړل، وی دا صحابه تاسو نه یریږي نه او نه کمزوري دي، خو البته یو سفر کې ما وله اوبه ورکړې وي او هغه اوبو د وجې نه هغه نیکي مخې ته تاسو ته غږ نه کوي. نن راشئ په عزت د الله دین قبول کوي، کنه سبا به په ذلت قبولوي. نن په عزت قبول کوي،
اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها. ټول کلی د یو خزه په دعوت باندې ایمان راوړ. سبحان الله. الله دې موږ په دین اسلام باندې عزت راکړي. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله